امید لرم د ژوند په ښو سختونو کې به وي ژوند به مو ډېر ښه تېرېږي. سلامونه مې په ځان ومنئ. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه ستاسو خپل ملګری خیران یوسفزی. وړاندې کوو نیکې خیلې پرزونې احترامات. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د ادبي خپرونې ورکې ملغلرې مرام مقصد هغه خلک تاسو ته ښودل دي نړۍ ته په ګوته کول دي څوک چې د پښتو دپاره کار کوي زیار کوي خلې ځلې کوي. نو ملګرو راغلي یو د تخبې علاقه ده فضل آباد لنډۍ ولا یقینا دا علاقه د چا نه پټه نه ده راغلي یو. نن مو یو ملغلره چې کوم ده میلمه کړې ده د ټولو نه اول خو زه د محمد الیاس ورور د عبدالسلام ورور او د طاهر لالا ډېره زیاته مننه کوم چې هغوی دا غوښتنه کړې چې تاسو لاړ شئ دا ملغلره چې کوم دی را برسېره کړي او دا موږ سره معرفي کړو د مسافرو ملګرو ته وطنوالو ملګرو ته دا په ګوته کوي. نو راځم د ټولو نه اول خو عبدالخالق تاواني صاحب ته ستړي مه شوي یم هرکلی ویم هرکله راشئ ورته مو ډېره زیاته مننه کوم. یقینا زما د زړه لغات کې هغه توري نشته چې په دې دومره لنډ تنګ وخت کې په سنګینو حالاتو کې موږ ته د خپل ژوند نه څو قیمتي لحظې ویستې او زموږ د پروګرام دا خوند رنګ یو په دوه نو په خپل پروګرام کې ورته جي ستړي مه شوي یم. ډېره ډېره مننه حیران صاحب ستاسو ډېره شکریه چې دلته راغلئ او زموږ سره یو څو خبرې وکړي. دا پروګرام چې کوم دی انشاءالله چې دا خلک ډېر په مینه باندې وګوري یو ښه مقصد دی انشاءالله چې وایي. تاواني صاحب ډېره زیاته مننه. ما چې څنګه د پروګرام په شروع کې وویل چې زموږ مقصد هم دغه خلک دي او دغه نړۍ ته په ګوته کول دي او دوی د کار او د زیار نه خلک خبرول دي. نو کتونکو اوریدونکو راځم عبدالخالق تاواني صاحب نه زما دا پوښتنه چې ستاسو نوم څه دی ستاسو ادبي نوم څه دی ستاسو د زیږون نیټه څه دی یعنې تاریخ پیدایش او تاسو چې د کوم کلي کې ژوند کوئ نو د دې کلي نوم څه دی؟ حیران صاحب عبدالخالق تاواني عبدالخالق مې نوم دی او تاواني مې تخلص دی. زما دا تخلص چې کوم دی نو دا یو ډېر یونیک دی د ژوند هغه ټول هر څه مې راجمع کړي دي او دا تخلص مې ته جوړ کړی دی او ما په خپل نوم باندې ډېر کم خلک پیژني او په دې تخلص مې اکثریت خلک پیژني. وروره تا د خو زموږ د لنډۍ ولې او د یونین کونسل نړۍ ذکر وکړل دا ډېره یو زرخیزه علاقه ده او دې کې ټول اکثریت خلک چې کوم دی دا مومن طبقه اوسي او دا د جرم او د هر څه نه یو پاکه علاقه ده او زه د خپل علاقې ناظم پاتم په آزاد حیثیت باندې پاتم او یو سماجي کارکون یم او د خلکو خدمت کوم. هغه ورځ زما د خوشحالي چې یو سړی مال راشي او زه د هغوی خدمت وکړم نو هغه زما د اختر ورځي دا انشاءالله. تاواني صاحب زما بله پوښتنه تاسو نه ده چې تاسو چې کوم دی که نه لکه څنګه چې ستاسو ویل چېرې ما په خپل نوم باندې خلک نه پیژني په تاواني مې پیژني نو د شاعرۍ د جراثیم چې کوم دي دا خو چې کوم دی د بدن کې دننه پراته وو نو دغه د شاعرۍ د باروتو ته دا تیلې کلي ووهلی شو لکه هغه کم څنګ چې تاسو د ادب میدان ته رالی؟ زه چې کله په پرایمري کې وم زموږ دلته یو پرایمري سکول دی ګورنمنټ پرایمري سکول نظر کلی دویم دریم کې وم چې ما به ټوټه پوټه غزل لیکه او زما د غزل استادان ډېر کم وو ځکه چې زموږ د علاقه داسې وه کله ناکله عظیم خان عظیم صاحب زموږ په علاقه کې اوسېده نه کله ناکله به ما هغه ته شعر وویو نو هغه به ډېر یو بهترینه اصلاح زموږ کوله. نو د بحث نواله تر د بحث نه زه د تغبې د ادبي ټولنې کې شامل شوی یم خو بار موږ پروګرامونه کړي دا عهدهدار پکې پاتې خو چونکې چې کله سیاست راغی نو یو جمود راغی او بیا د خلکو خدمت ته نه د اوزګارېدو دپاره دغه طرف ته توجه کمه شوه خو یاره باقاعده به ما شعر او شاعري لیکله. تاواني صاحب زما بله پوښتنه دا ده چې څنګه تاسو ته پته ده چې د شاعرۍ خو بلا اسناب دي او هر صنف چې کوم دی هغه شیرین دی خوږ دی ستاسو پکې د خوښې صنف کوم یو دی؟ زما پکې د خوښې صنف چې کوم دی نو دا غزل لیکل دي او غزل چې کوم دی نو د شاعرۍ بس یو زړه دی نو نور نظم هم لیکو ټپم لیکو چاربیت هم لیکو خو زیات چې کوم دی نو زیاته توجه ما غزل ته ورکړې ده. ګرانو کتونکو اوریدونکو مینوالو مسافرو ملګرو یقینا چې د دې علاقې دپاره د ډېر وخت نه اینو ګورو تاسو ملګرو د ریډیو د لارې د ټلویزیون د لارې د اخبار د لارې د دې نوم سره اشنا وي او ډېر کم خلک وي چې هغه به د دوی د نوم سره ناشنا وي. ملګرو د دې علاقې د سوکالۍ دپاره د دې علاقې د بقا او د پرمختګ دپاره ډېر تاریخي او ډېر کوټلي ګامونه پورته کوي او په کولا او مټ په ارته سینو په ډېر اخلاص سره د علاقې خدمت کوي او د الله پاک نه به دغه دعا کوو چې الله پاک د دوی ژوند کې عمر کې برکت واچوي او کامل صحت ورته نصیب کړي چې آینده دغه شان د خپل پښتنو وروڼو د دې علاقې خدمت کوي. نو راځم ملګرو ستاسو په منځ کې دیوال نه جوړېږم تاواني صاحب نه به د کلام غوښتنه کوو چې سامعینو ته د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي او موږ ته هم خوند واخلو دغه کتونکي مسافر ملګرو ته هم خوند ووایلي جي کلام را سره ډالۍ کوي. حیران صاحب یو غزل دی چې
ستا د زلفانو زولنو کې مې ارمان تړلې ستا د زلفانو زولنو کې مې ارمان تړلې اوښکې پې بیږي غوټې کلکې شوې مازان تړلې او اوس رقیبان دي خیر دی ګرځي په کوڅه کې د یار اوس رقیبان دي خیر دی ګرځي په کوڅه کې د یار مونږ فیصله په قرآن کړې ما جانان تړلې او اوس رقیبان دي خیر دی ګرځي په کوڅه کې د یار مونږ فیصله په قرآن کړې ما جانان تړلې او هغه عاشق نه وي چې سیرې کړي ګریوان د ځانه هغه عاشق نه وي چې سیرې کړي ګریوان د ځانه زه مینه نه بدنامومه ما ګریوان تړلې او چې د رقیب ته اشارې د بڼو لاندې وکړي چې د رقیب ته اشارې د بڼو لاندې وکړي تا سترګې پټې کړې ما هم ځان له چشمان تړلې او وخت آخري دی که راځې نو زر دیدن ته راشه وخت آخري دی که راځې نو زر دیدن ته راشه نن تاواني خو د سفر سازو سامان تړلې دا بل یو غزل دی چې سترګې دې لیندې باڼه دې تیره غشي دي سترګې دې لیندې باڼه دې تیره غشي دي زه دې نښه کړی یم په ما باندې راخوشي دي او نن مې دوباره دا ستا کوڅه کې رقیب ولیده نن مې دوباره دا ستا کوڅه کې رقیب ولیده تا بیا ورته ویلې جوړ په مینه ستړي مشي دي او غم دې را په سر کړو زه دې بې وخته بوډا کړمه غم دې را په سر کړو زه دې بې وخته بوډا کړمه نیولې مې ملا ټیټه سوري شوي زما تشي دي او خارې ناپرسان دی سره او سپین پکې ګډوډ شو خارې ناپرسان دی سره او سپین پکې ګډوډ شو تاواني د غاړې هار که دوستانې دي نورې خوشي دي هغه مینه څنګ خوږه وه که د یاد شي رنګین خوب یوه نشه وه که د یاد شي په یو بل پسې به څنګ ورک لیوني نه سخر نه به غرمه وه که د یاد شي ما ګیلې تا بخانې چې به شروع کړې ما ګیلې تا بخانې چې به شروع کړې څومره ښکلې سلسله وه که د یاد شي اوس عظیم هغه زاړه وختونه جاړي څومره ښکلې یارانه وه که د یاد شي ملګرو د عظیم خان عظیم صاحب په دغه څو شعرونو بیا راځم عبدالخالق تاواني صاحب نه د کلام غوښتنه کومه چې کلام تاسو ته ډالۍ کړي حیران صاحب ما چې کله لسم پاس کړو نو په دې کې به دا مشکل الفاظ راتل نو هغه به زما نه یېرېدل نو ما دا کوشش وکړو چې د پښتو کې مې د انګریزۍ د الفاظ لږ راجمع کړو نو د تعلیم یافتو هلکانو ته یو څو شعرونه دي چې که وصال کوي نصیب کې به دې ویټ وي چې دلبر درته درکړی کله ډیټ وي که وصال کوي نصیب کې به دې ویټ وي چې دلبر درته درکړی کله ډیټ وي ټول غمونه او پریشانۍ به درنه لر شي چې په غم کې د خوبانو لا عبرېټ وي او زما د یار اننګي داسې وایټ ښکاري زما د یار اننګي داسې وایټ ښکاري ته به وایي په مثال کې بټر فیټ وي او که یې نه پېژنې زه به یې درته ښایم که یې نه پېژنې زه به یې درته ښایم په مزل کې چې د خپل دلبر دې ګیټ وي او زه به هله دوستانه ورسره وکړم زه به هله دوستانه ورسره وکړم تاواني غوندې په هر ځای لاریټ وي غزل دی چې په چغو چغو جړېدم تا راته هېڅ ونه ویل په چغو چغو جړېدم تا راته هېڅ ونه ویل یاره ستا خپو کې لوغړېدم تا راته هېڅ ونه ویل او د بیمارۍ خو مې پردو خلکو پوښتنه وکړه د بیمارۍ خو مې پردو خلکو پوښتنه وکړه دا ستا په چم کې اوسېدم تا راته هېڅ ونه ویل او ما ویل چې ما سره به د مینې څو خبرې وکړي ما ویل چې ما سره به د مینې څو خبرې وکړي په نیمه لار کې ودرېدم خو تا راته هېڅ ونه ویل او اخري شی ده چې نن تاواني دا ستا د غمه بېنوا چې تللو نن تاواني دا ستا د دره بېنوا چې تللو هلته وړو نه پرېښودم خو تا راته هېڅ ونه ویل ما ته خو سپوږمۍ خډوخي څونه ویل تا جوړې بېګا اسمان ته نه کتل او خیر ښه ده چې دا حسن خو زوال لري ښه ده چې دا حسن خو زوال لري او تا خو به بیخي انسان ته نه کتل نو ادبي پروګرام ورکې ملغلرې کتونکو اورېدونکو په آخره کې راځم عبدالخالق تاواني صاحب نه دا غوښتنه کومه چې په آخره کې به مسافرو ملګرو ته وطنوالو ملګرو ته زموږ چې دا غږ څومره هم خلک اوري پښتنو ته به څه پیغام ورکول غواړئ حیران صاحب زه پروس کال دوبۍ ته تللی وم او هلته د پښتنو یو ټورنمنټ و زه د هغه پښتنو د ټورنمنټ مهمان خصوصي وم یو عربي م راسره و خو ښه خبر دا وه چې هغه زموږ په پښتو باندې نه پوهېدو نو ما هغه دیارلس تیمانو هغه ملګرو ته وویل چې تاسو د خپل د ژوندانه زیاته حصه چې کوم دی ایستلې ده تکړه شئ او د دې ملک نه چې کوم دی نو د
دولت روشت کې حلال دولت روشت کې خپل مور پلار او خپل وطن ته راوړي چې خپل وطن او خپل ځان په روښانه کړي. نو زه مسافر ورونو ته دا وایم چې ګټه چې کوم دا مزدوري کول دا د ژوند یو حصه کېږي، هر وخت نه کېږي. نو د دې موقع نه فایده والی او خپل ځان په روښانه کړي. ګرانو کتونکو اوریدونکو مینوالو څنګه چې تاسو ته عبدالخالق تاواني صاحب وفرمایل چې تاسو دغلته تللي نو تاسو د یو خاص مقصد دپاره تللي او په دغه مقصد او په دغه مرام کې خپل ځان کامیاب او کامران وګرځوئ. ملګرو داسې ژوند کې څوم لغزي چې کوم دی څومره وخت چې کوم دی دا الله پاک انسان له یو پیره ورکوي او دغه ژوند چې کوم دی دغه قیمتي وخت نو دغه نه خوندونه او مزې واخلئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته لري چې زه په هر ویډیو کې تاسو ته دا خبره بار بار کومه چې دا ناستي په یو پروګرام کې نه ختمیږي. دغه شان به بیا راځو، دوی نه به پروګرامونه ریکارډ کوو، د خوند او د رنګ شاعري به تاسو سره شریکوي، ګټورې خبرې به تاسو اورئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته چې د دې پروګرام ټایم ډېر زیات لږ دی نو ملګرو چې کوم دی دغه شان په ښکلي پروګرامونه به ریکارډ کوو، ستاسو تر سماغه ته به رسو او په آخره کې بیا د عبدالسلام رور، طاهر رور او الیاس خلیل محتاج او د نصیر احمد رور ډېره زیاته مننه کوم چې د دې پروګرام دپاره یې رانه غوښتنه کړې وه. نو نن ستاسو هغه غوښتنه پوره شوه. والسلام، ډېره مننه. ښاد ګل او تل اوسئ.